من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. مخکنه آیت سے حد پورې ویل شو، اخر کې یو دو جملې پاتې وي، ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا واستکبر دا کم انکارو کم استکبارو. قرآن مجید خپل تفسیر کله کله په خپله کوي او دا بهترین طریقه ده د تفسیر د قرآن مجید دپاره. یو سړی چې هغه ته دا آیت کریمه معلومي کوم چې مونږ وایو اوس، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. سورۃ الاعراف 12 آیت. دا انکار او د استکبار وجه مخیخ او دا سوالم حل کوي چې ملائکو نه بغیر جناتو ته هو ابلیس ته هو حکم نو شوی د سجدې کولو. او د سوالات یو لویه سلسله شروع شي چې دا د جناتو نه او جن د ملائکو قسم دی فلان او فلان. چې کله سړی د اصل ځای نه جواب وکړي نو بیا دې خبرو ضرورت نه پیښیږي. اصل دا چې د ابا او د استکبار وجه قرآن مجید ښیي. ابا څه شی دی؟ عدم سجود. او اذ امرتک دلیل دی دې خبرې چې دته مستقل حکم شوی دی. ذکر یې نه دی شوی، دا ضروري خو نه ده چې عدم ذکر دی دې له مستلزم وي چې حکم دی نه شوی. یعنې د حکم تذکره قرآن مجید کې بېشک دا خو نشته چې ته ورسره ملګری شې. دا نه وایم، دا ویما چې قرآن کې ظاهر دا خو نشته دی چې قلنا للملائکه ولابلیس، تاسې خو نشته. لیکن اذ امرتو که کیا خبره ده کوم چې زه ورته چې امر درته کړلی شوی دی، حکم کړی شوی دی. اذ امرتک د هغې دلیل دی. دا جدا ده چې قرآن مجید هغه په یو سیاق کې نه دی ذکر کړی. او د هغې وجه دا چې ابلیس ته دی مستحق نه و چې هغه ته جدا حکم وکړی شي. چې کله ملایکو ته حکم وکړی شو نو دی وړوکی سړی و، هغه حکم دته په درجه اولا چې کوم دی نه شامل و. خو دې ته نه معلومیږي چې جدا حکم کړی شوی دی. دا خو د امام رازي جواب دی را کوم چې موږ مخکې وکړو. خو د قرآن د دې عبارت نه معلومیږي چې دته حکم د دې خبرې کړی شوی دی اذ امرتک. قال انا خیر منه عباده د سجدې کولو نه او استکبار څه دی؟ انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. یعنی دا یو شیطانی نظریه ده چې د انسان بهتري د هغه د ذات د وجې ده او که نه د هغه د تقوا د وجې ده. د شیطانی نظریه دا ده چې څوک د ذات لحاظ سره غوره وي دا به ډېر زیات افضلي هر چا باندې. خلقتنی من نار، تازه د اور نه پیدا کړم، وخلقته من طین او دی د خټې نه پیدا کړی. زه دی د اور نه جوړ کړی او دی د خټې نه جوړ کړی. دا استکبار دی، ذاتی استکبار. د ذات په بنیاد باندې بهتري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد کې شته دی، هغه زموږ د ایمان حصه ده. خو په دې بنیاد چې پای کې توحید تقوا الہیت موجود دی. محض نسبی سیادت شریعت د دې د افضلیت خبره نه ده کړې.
بلکې خبره دا کړې ده چې یو سړی هغه په دې بنیاد باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسل کې دی، آل رسول کې دی او د متقی هم دی، نو واقعي د نسب شرافت شته. د دغې نه بحث نه کوو، بحث ته دې نه کوو چې آیا نسبی شرافت د انسان د ګناه نه د بچ کېدو باعث جوړېدی شي، د سزا نه د بچ کېدو باعث جوړېدی شي. اصل فوکس په دغه خبره ده. زمونږ کم خلق چې په دغې ځای ته ورسېږي نو هغه وایي دا د رسول الله صلی وسلم په نسل کې دی، د هغه اولاد کې دی، آل رسول کې دی، نو که دی هر څومره کفر کوي، هر څومره شرک کوي، بدعات کوي، نو هغه نقصان ده نه دی. دا نظریه سراسر غیر اسلامی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث ہے، سیدہ فاطمہ ته فرمایلو یا فاطمہ انقذی نفسک من النار ما لک من الله من شیء. شرافت تسلیمو مونږه خو په شکل د ایمان او د عمل صالح چې هغه موجود وي. د دې وجه دا ده بنیادي چې یو سړی په لوی خاندان کې پیدا دی یا پړوکي کې پیدا دی، په دې کې د انسان څه کمال دی؟ دا خو د الله یو دین دی، خلقو له ورکوي. او بل دا چې اسلام داسې قسمه څیزونه چې د هغې تعلق نسب سره وي، اسلام خو هغه په عمل کړي دي، ختم کړي دي. د دې وجې نه هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان او په عمل صالح باندې زور ورکوي. نسبی فوقیت باندې قرآن او حدیث یقین نه ساتي. نسبی فوقیت دا داسې څیز نه دی چې د هغې په بنیاد باندې مونږ د انسان تول وکړو. بعضې احادیثو کې دا شته دی چې مؤمنانو کې باعثونه به راځي چې دا د جاهلیت د دور د کفر د وخت په دې کې بیماری دي. په یک اول دی الفخر بالانساب، په خپل نسب باندې فخر کول چې زه فلانی یم، زه فلانی یم، زه فلانی یم، داسې جایز کار نه دی. په دې کې د انسان څه عمل دخل نشته دی. د انسان عمل دخل په هغې اعمالو کې دی، په هغې عقایدو کې دی کوم چې دی ساتي او کوم چې دی کوي. نو بهرکیف شیطان دوکش په دې خپله خبره کوي. ابا واستکبر وکان من الکافرین، دی دوکش استکبار کوي. دوکه په دې باندې شو چې خاوره افضل ده او که نه اور افضل ده. امام رازی رحمه الله دلته د هغه تفسیر وګورئ تاسو، نو هغه یو تقابل کړی دی. بنیادي خبره دا ده چې اور په خپل وجود کې خاورې ته محتاج دی، خو چې کله خاورې ته محتاج دی نو خاوره افضل شو او که نه اور افضل شو. دویمه دا ده چې د دې کیفیات وګوره یا صفات وګوره. نو خاوره کې چې مونږ یو څیز کېږدو، دانه پکې کېږدو بالفرض امانتاً، نو سروازې پس هغه موږ له فصل پیدا کی، گیاګانې پیدا کی، دانې غلې پیدا کی. اور ته قیمتي نه قیمتي څیز ور وغورځوه نو هغه ضایع کوي، بربادوي. خاوره کې تواضع ده، عاجزي ده، اور کې تعالی ده. نو دې وجې نه خاوره خو امانت د هغې خیال ساتي، لیکن اور هغه یو څیز تباه کوي. دا قیاس و د هغه دا قیاس غلط و. د غلطۍ یو وجه دا وه چې دا د نفس په مقابله کې و. بنیادي وجه دغه و، قیاس و د خپل اجتهاد کړی دی چې زه به غوره یم. نو د غوروالي دپاره ته بیا دا معیار جوړ کړی دی چې غیر غوره دی، غوره ته سجده وکړي. نو کله چې نس مقابله کې اجتهاد شو نو د هغې نقصان دا شو چې د الله رب العزت علم د خپل ځان د خپل علم نه کمزوری وګڼه. ځکه خو اجتهاد کړي نس په مقابله کې، دا هغې استکبار دی. جهالت په وجه باندې کله خلک اجتهاد شروع کړي د نس په مقابله کې. د نس په مقابله کې اجتهاد کول ګناه کبیره دی او دغه د تقلید هم نه وایي. کم خلک چې تقلید کوي یا د هغې د جواز ثابت دي، نو هغې د نس په مقابله کې هېڅ څوک نه وایي.
کله چې نصوص متعارض شي نو خلک اجتهاد کوي، کله چې ناسخ منسوخ پته نه لګي نو خلک اجتهاد کوي، کله چې د قرآن مجید مقابله کې بظاهر بعض احادیث د هغې مخالف راشي نو هغې اجتهاد کوي. نو مطلق دا خبرې کول چې دا ټول داسې شرک دی، داسې دي داسې دي، دا مناسب خبرې نه دي. بعض خلک هر طرف نه سختی کېږي. یو فتوا میں کہتا نا پہ کی لیکھو چې تقلید شخصی کا ثبوت دا ہے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، زمانہ رستو د ابوبکر صدیق او د سیدنا عمر فاروق اتباع کوئے، دا دلیل دی تقلید شخصی. یو سړی چې عالم نه پرې پوهېږي چې دا ګپ لګول دی که تقلید شخصی سری. صحابه کرامو کې ټول صحابه کرام لوی خلق دي، راشدون دي، لیکن په کې د خلفای راشدین چې کوم اهمیت دی ټول نور صحابه ونشته، او خلفای راشدین کې چې د شیخانو کوم حیثیت ته نور نشته. دا خبره ده بده دیکھو د غیر صحابی تقلید شخصی خبره نشته. همیشه لپاره داسې قسم سوزونه دا د ذهن نو باسه دې څه فایده نشته. د نص په مقابله کې د اجتهاد یا تقلید څه گنجائش نشته، او چې کله نص بالکل واضح دی. تبار کیف د استکبار کړی د الله علم یا د هغه د حکم مذاق اړاوي ابا واستکبره، او د هغې لپاره دلیل دا جوړ کړی چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. دا استدلال غلط دی. غلطی که تاسو ګورئ بیا د امام رازي تفسیر وګورئ. وکان من الکافرین، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلتا 265 صفحه کې یو خبره کوي، یعنی جل ثناؤہ بذلک ابلیس انه امتنع من السجود لآدم فلم يسجد له واستكبر سمانا دا یعنی بذلک انه تعظم وتکبر عن طاعت اللہ تعالی فی السجود لآدم. استکبار دا غره چې دا الله د حکم نه ځان لوی وګڼه. اوس خبر ادا دې نه بعض خلق بیا استدلال کوي، او ډېر ښه استدلال لږه هغه دا چې ابلیس خو د یوې سجدې نه انکار وکړو. ابلیس د یوې سجدې نه انکار وکړو. و دا کم خلق چې شپه ورځ 15 وخته د الله مخ کې د سجدې کولو نه عملاً انکار کوي، نو ټیک ده کافر خو به نه وایي ورته، او ځان له خبره. لیکن د دې خلکو کم ځای اخر د یوې سجدې نه انکار سړی دې ځای ته رسوي. نو کله چې یو سړی 15 وخته د سجدو نه انکار کوي، دا هغه حشر به صحیح د الله په نس دا ګناه دی، او په دې باندې عوام پویول پکار دي چې د بیلمازۍ د مصیبت نه روزي بیلمازي مه کوئ. وکان من الکافرین، کان من الکافرین دوه تفسیر دي. یو خو عام دا تفسیر دی چې و دی د کافرانو نه. نو څه مطلب اخلي وي هغې؟ مطلب دا اخلي چې د الله په علم کې دی د کافرانو نه و، الله ته معلوم وه چې د دې سړي انجام به صحیح کفر. لکه څنګه چې د هر څیز په باره کې د الله علم دی چې د دې انتها به صحیح، نو دارنګې د ابلیس د انجام نه الله د مخکې نه خبر و. کان من الکافرین کله معنی دا کی چې کافر به معنی منافق. کان من الکافرین کان من المنافقین، دی د منافقینو نو، لیکن منافق د عقیدې کافری نو ځکه ورته کافر وي. د یو قسم مفسرینو د یو طبقې رایه دا ده چې کانا په خپله معنی واخله، فعل ماضي فعل ناقص معنی باندې واخله، یا کان من الکافرین دا معنی ده چې صار من الکافرین. زمونږ استادان د دویم قول لا
ترجیح ورکوي صار من الکافرین صار معنی ہو گیا اوس شو صار من الکافرین دے اوس د کافرانو نشو د الله په علم کې د کافر وو خو د اوس کفر ښکار تطبیق داسې کېدی شي د الله علم کې د منافق وو د الله علم کې کافر وو لیکن د سجدې نه چې انکار وکړو او د الله د علم په مقابله کې او د هغه د امر په مقابله کې خپل عقل پیش کو نو دا سړی کافر شو کان من الکافرین دا تفسیر دا کم دویم چې دی دا اکثر مفسرینو کړی دی التفسیر البسیط کې روایت لاندې لیکي چې سارا کا قوله وحال بینهم الموج فکان من المغرقین حواله چې سړي ته معلوم وي نو بیا په دې پوهېږي چې دا زموږ د استادانو تفرد نه دی خلک هر څه ته تفرد وي هر څه تفرد نه وي قتل غواړي کتابونه قتل غواړي ډېره پاره چې تایید ملو شي التفسیر البسیط دویم جلد کې صفحه 375 د نوح علیہ السلام زوی او نوح علیہ السلام آپس کې خبرې کوي چې بچوړي یا موږ سره راسور شه کشته ته راخېږه ته به بچ شې د عذاب نه طوفان نه به بچ شې نالایق اولاد په خپل پلار اعتماد نه اگر کا پیغمبر خبرې کړي نه ورته وي چې نن څه شی پناهي نشي ورکولی لا عاصم اليوم نن عاصم نشته دی من امر الله الا من رحم مگر هغه څوک چې الله په هغه باندې رحم وکړي دې خبرې کولې وحال بینهم الموج د دواړو په منځ کې یو چپه حایل شوه فکان من المغرقین صار من المغرقین شد یې د غرق کړو شونه التفسیر البسیط کې امام واحدی دا معنی کوي او هم دا معنی ابن جریر رحمه الله هم کړی دا د لږ بل انداز کې کړی دا 266 صفحه کې ومعنى قوله تعالى وكان من الكافرين انه كان حين ابى عن السجود من الكافرين حينئذ وما مطلب دی خو جمله لږ اوږده ویل کان من الکافرین څه معنا کله چې د انکار وکړه د سجدې کولو نه په دغه وخت کې شه دی د کافرانو یې د ساره په معنا ونه وي خدای دا وي چې سجده ونه کړه نه یې سره دی کافر شو ترې خو تاسو اورېدلي ابن جریر رحمه الله دلته کې ډېر عجیب نقطه لیکلې ده هغه دا چې دا صورت خو بنیادی طور د یهودیانو سره د محاجې لپاره دی یعنی د مخاطب اکثر و بیشتر مباحثه یهودیانو سره دلته کې دا واقعه د آدم علیه السلام او په دې کې د ابلیس تذکره چې وکان من الکافرین دا ولې ووي هغه وایي چې ګوره ابلیس باندې الله نعمت کړو پیدایش تر الله لوی نعمت دی بیا دې جنت کې پاتې کړی دی بیا د ملائکو رفیق یې جوړ کړی دی استاد نه رفیق چې یو سړی په دومره مزو کېږي هغه ته معرفت د دې خبرې حاصل شو چې سیدنا آدم له الله برتري ورکړې ده پوهه ورته حاصله شوه چې آدم علیه السلام برتر دی زمانه لوی دی د ملائکو نه لوی دی چې ملائکو نه لوی شو د ابلیس نه خود لوی شو نو پکار دا و چې د الله خبره منلې وي او سر به سجود شوی دغه شان دنیا کې نور څه خلق دی چې هغې ته یهود وایي هغې سره دا پوهه شته دی دا علم ورسره شته دی چې سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا الله رښتینی نبی او رسول دی او الله په دې او د دې په مشرانو باندې بې شمېره نعمتونه کړي وو تذلیل الغمان انزال المن والسلوى هغه نمونه یې لیکلي دي باغې دا چې دا احسانات یې بکړو په موجوده یهودو د الله انعام دا او چې دې زمانه اوږده کړه د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې دې ته د هغه زمانه وښودله
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. دی هغه پیژندو د معرفت باوجود دی دا سره خلاف وکړو. د خلاف وجه سوا حقد او حسد. نغوی دی واقع کې دا حصہ دا تنبیه دا اصل کې یهودیانو د پاره چې پتا سو کې په ابلیس کې څه فرق نشته. ابلیس هم د سیدنا آدم علیه السلام د مرتبه د پوهېدو باوجود د هغه عزت او احترام ونه کړو. او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوهې باوجود چې دا واقعي هغه آخري نبي دی د کم د منلو لپاره چې زمونږ مشران راغلي وو د لرې لرې ځایونو نه یثرب ته مدینې منورې ته، نو تاسو د پوهې باوجود په هغه باندې ایمان راوړل. عبارت د دوه دی خو مقصد عبار کیف دغه دی. صفحه 265 اور 266. وکانا یعنی ابلیس من الکافرین من الجاحدین نعم اللہ تعالی علیہ و ایادیہ عنده. بیا رستو لگی کما کفرت الیہود نعم ربها التي آتاها و آباها قبلو من طعام اللہ اسلافهم المن والسلوى و ازلال الغمام علیہم وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم خصوصا ما خص الذين ادركوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بادراکهم ایاه. تفصیلی عبارت تے خو مقصد دغه کم جمع ہوگا کہ دے کہ دا حصہ د ابلیس دا پورشن دا دے دا پارا دے چې په ابلیس کې او په یهودیانو کې آپس کې څه فرق نشته. ابلیس هم د پوهې باوجود د الله د حکم نه انکار وکړو او دې خلکو هم د پوهې او د معرفت باوجود د الله د حکم نه انکار کړی. ابا واستکبر ځان یې لوی وګڼو، انکار یې وکړو. وکان من الکافرین، و دی د کافرانو نه بهتر معنی موږ دې دوی مې ته وایو او شه دی د کافرانو نه، اوس کافر شو. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. دیکھو صدا سے قابل حل سے سوزونه نشته، البته باید سوزونه داسې دي چې هغې ته به اشاره کول ضروري. یو په دې کې دا ده چې زوجک ازواج لاندې موږ خبره کړې وه چې زوجیت دا حلت شرعي ده. زوجیت شرعي حلت د دې استعمال قرآن مجید هغه ځای کې کوي کم ځای کې چې د دوو کسانو آپس کې د عقیدې یو شان والی ایمان وي په دواړو کې، اتباع د نبی کې یو شانتی وي، د الله او د رسول فرمان بردار وي. نو دغه وخت کې قرآن مجید لفظ استعمالی د زوج، چونکه د آدم علیه السلام ښځه سیده حوا د هغې د خپل خاوند سره هماهنګي ده په هر څه کې، د دې وجې نه د هغې دپاره د زوج لفظ استعمالی. زوج بنیادی طور جوړی ته وایي، یو شی د بل سیز جوړی، مثلا یوه سپلی د بلې سپلی زوج وي، یوه سپلی د بلې سپلی جوړی یې ته زوج وي. پیس چې څه ته وایي. سیدنا آدم علیه السلام د هغه ښځه مؤمنه ده ځکه د هغه زوج. د دې خلاف موږ ګورو قرآن مجید کې امرأة نوح و امرأة لوط، یا د فرعون د ښځې باره کې راځي امرأة فرعون. و دې کې چې وګورې نو یو خوا دوه انبیا دي، بل خوا د هغې ښځې دي یا کافرې دي. یو خوا فرعون دی، بل خوا د هغه ښځه ده آسیه، مسلمانه ده، نکاح اشتره لیکن هماهنګي نشته، نو ځکه قرآن مجید دلته زوج نه وایي، امرأه وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته قرآن فرمایي وازواجه امهاتهم. دا ټول تحقیق حافظ ابن قیم کړی دی او بیا په ځان باندې یو سوال کړی دی. سوال دا چې کله کله قرآن مجید د دې هر څه باوجود به زوج نه وي بلکې امرأه مرأه به وایي. لکه
د سیدنا زکریا علیہ السلام د سیدنا ابراہیم علیہ السلام وامرأته قائمة. ناغوی اصل کې دا چې کله د حمل و ولادت تذکیری نو قرآن بیا مرأه وي، هغه بیا زوج نه وي. دې لپاره هغه بیا خپل جواز او دلایل پیش کړي. خدا خبره ټول نمخ کې حافظ ابن قیم رحمه الله کړی دا زه تا ته یادي حادل ارواح کې مشرا مفصل نور دا بعضی کتابونو کې اشتراک حادل ارواح الى بلاد الافراح تړي د کار کتاب دی د ابن قیم کتابونه قتل پکاري. نو دلته کې زوج باره کې دغه امر اشاره کافی ده چې اویل مونږه آدم اوسېږه ته او ستا بیبي الجنتا په جنت کې. فقها دې ځنه یو خبره راوباسي، یو اجتهاد دی، هغه دا چې ښځه به په خپل استوګنه کې خاوند سره وي. د ښځې دا اختیار نه وي چې ښځه یو ځای اوسېږي خاوند بل ځای اوسېږي. چې خاوند کوم ځای غواړي نو ښځه به هلته کېږي. دې وجې نه مونږ ګورو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمل دا خو یو اوس دور لږ برباد شو. په دین باندې عمل کول مشکل شوی دی. که سړی عمل کول غواړي نو خلق یې نه پرېږدي. تاسو لوستي به احادیثو کې چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم سفر دپاره ته نو د ازواجو منځ کې به یې خسڼی جو او د چا خسڼی چې بره وته نو به یې ځان سره بوتله سفر له به بوتله. اوس که یو پښتون داسې وکړي نو دا علماء اور پورې خاندي د ښځه نه لیدي چې کله د علماو دا حال شي نو سړی به څه ووایي. چې کله دا سنت پاتې شو نو سړي ډېر وګیري بېچارهګان. د بدکارۍ د ډېرېدو یو سبب دغه هم دی. قرآن مجید چې څنګه د زنا ټولې لارې بندي کړي دي مسلمان له پکار دي چې د هغې مطابق کار وکړي. سورة النور خو تاسو وایې لیکن دا حدیث تاسو ته نه معلوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د امهات المؤمنین په میاس کې قرعه کوله او به ځان سره بوتله. دا پکار دی چې انسان په دې باندې پوهېږي. واسکن انت وزوجک الجنه وروسته وایي وکلا منها رغدا حیث شئتما. اکل شرب کې په ښځه پابندي نشته، جدا هم خوړی شي، لیکن استوګنه کې هغه د خاوند تابع وي. اگر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عمل لارې چې هغه به امهات المؤمنین سره خوراک کو او بالخصوص سید عائشه سره. دا حدیثونه کله کله منبر باندې وایي خلکو ته، دا نه وایي تاسو نو خلک دین نه ډېر لرې دی، بلکې کم زوی وینګور چې یو ځای کېني او خوراک شروع کړي نو خلک راشي نه وایي دا دله دی ښځی نه علي دی داسې چلو کو سنت یوازې ګیرې ته خو نه وایي. سنت خو یوازې د ماسپښین یا د مازدیګر سنت ته نه وایي یا د ماښام هغې ته. سنت خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د افعالو ته وایي او د هغې اتباع ته وایي. دا ثقافت غیر شرعي دی، هغه تفصیلات کوي ورته. اوس زموږ د زړه زور ډېر نشته دی. ما خو هغه شب زفاح پورې ټول تفصیلات کول خلکو ته. او چا چې هغه زده کړي د الله په فضل هغه مصیبتونه کې نه دي اخته شوي. لکه ډېر څیزونه دي زموږ عالمان خولې له مالوچ راولي چې دا جي د شرم خبره ده، دا حیا خبره ده. زه حیران یم چې یو څیز رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، امت ته ښودلی دی، قرآن د هغې بار بار تذکره کړې ده، نو دا به څنګه ایمان چې سړی به د هغې په بیان کې شرمېږي. ټیک ده د هغې دپاره طریقه لکه داسې اختیار کړي چې کله مشترک مجلس دی نو څه ګول غونډ زیړ دی وایي که اشارتن دی وایي. او چې کله سپیکر نه یې لګېدلی لا یو سړی نه روان صرف نارینه دي نو باید 2 ټوک هغې پوهېږي په دې. ډېر داسې مسایل شته چې امهات المؤمنین نه به د هغې تپوس کولی شو. منکرین حدیث په هغې اعتراضاتو کې اعتراض دا هم کوي که نه چې دې کې جي بد اخلاقۍ ښیي. تا چې ورته کوم سیکس ښیې په سکولونو کې دا جایز دی؟
عجیبه خلق دی. یعنی یو بنی آدم ته د شریعت د لارې نه خبره چې شریعت په دې باب کې دا ویل دي نا ګناه دی ښودل ځکه چې ملا یې ښایي. او که یو چټي سړی چې کوم دی هغه په سکول کې کالج کې چې کوم دی او هغه څیزونه ښایي او بیا عملاً هم ښایي نا خیر وي. دا د ملا نوم بار بار په دې اخیستی شي چې دا دین محافظ دی، نور څه نشته. چې دی د میند لرې شي نو کار به بس سم شي. خدا الله دین دی، دې لپاره محافظین به پیدا کېږي. او دې باب کې کوتاهي مه کوئ، دا وښیئ خلقو ته. هغه حدیث وښیئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سید عایشه چې زه زما محبوب مونږ به یو ځای خوراک کوو، او چې کوم ځای نه ما چک والو د هډوکي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه ځای نه چک وهه. دا به حدیث نه چېرته خدا چې کوم خلک د مینې نه معرا وي بیچارهګان په دې نه پوهېږي، دله کرکه ورځي دې نه. خدای چې اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په هر ځای کې ده. لږ صحیح بخاري راوالی، موطا راوالی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث وګورئ چې د علاج په باره کې تپوس کوي د سید عایشه نه. بیا هغه زوري مول او بیا ورته مسله ښیي. دا خول بګار دي. زمونږ زنانو ته هېڅ پته نه لګېږي چې کله زمونږ خاص ایام راشي نو موږ له څه کول پکار دی. دا ولې نه پوهېږي؟ د هغې وجه دا ده چې پلار هم شرم اختیار کړی دی، مور ته یې پته نشته دی، جومات کې عالم هم د دې ذکر نه کوي. تاسو د جومات کې ممبر د پاسه دا مسایل اورېدلي؟ دا دین حصه ده، دا به کتمان حق کې نه راځي. یعنی الله دا خپل کلام خدای چې یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. او زمونږ خلک شپېلي کې واړي دي نو دا د ازواج د زوجیت دا حق پوره کول پکار دی چې انسان کم سے کم خپل کور والا خو په دې پوهېږي. الجنت په باب کې د مفسرینو میانځ کې ډېر زیات اختلاف دی. یو اختلاف خدای چې دا کم جنت دی، آیا جنت الخلد دی، جنت الماوا دی، څه شی ده؟ که دا هسې څه باغ دی؟ نو دې کې بعضې خلقو آرا دا دي، بعضې دا مطلب چې حافظ ابن تیمیه رحمه الله رائے دا ده. هغه ژبه خو لږ دې باب کې ډېره زیاته سخته ده. بار کې زه عبارت د هغه وایم جلد 4 صفحه 177 کې، مجموع الفتاوی جلد 4 صفحه 177. والجنة التي اسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ایو تعویل یې کړی ده، خو د ټول راواغستل سلف د امت بغیر د څه اختلاف نه ذکر کړل، اهل سنت والجماعت یې ټول ذکر کړل. هي جنة الخلد ومن قال انها جنة في الارض بارض الهند او بارض جدة او غیر ذلك. که څوک دا وایي چې دا په هند کې یو ځای دی یا جده کې دی یا بل څه ځای کې دی خو ځمکه کې دی، فهو من المتفلسفة والملحدین. دا جملې د سختې دي، دا درست هم نه دي. موږ خامخا دا نه وایو چې دا ګندې ځمکې کې و یا نه و، لیکن دا جملې د درست نه دي. ابن تیمیه نبی مه جوړوئ. ابن تیمیه انسان دی او بعضې خبرو کې د هغه تشدد د حالاتو د وجې د هر سړي تشدد هغې ته کتل پکار دي. موږ په دې پوهېږو د بعضې فتوې هغه تشدد باندې مبني دي. یو سړی چې فتوا ورکوي یا د حالاتو مطابق کوي که نه د حالاتو نه ماورا کوي، نو یو فتوا کې به د هغه تشدد وي، بل ځای کې چې بل څوک تپوس وکړي نو هماغه فتوا وایي، معامله به هماغه وي، لیکن الفاظ به د بدلي. دا ولې؟ حالاتو ته کتې شي. دا په دې وایو چې د بعضې خلقو خیال لرئ چې فرض مونځ پسې دعا کول بدعت دی. دا نه مصیبت پیدا شو.
او د فیسبوک دی الله به خو بس پوه بس چا سره که دوه جملې علمي نو هغه هم په مخه کړي. رشید احمد لدھیانوی رحمه الله خپل فتاوا کې لیکلي چې فرض پسې دعا بدعت. او د هغه شاګرد دی مفتی دی نو بس هغه وخت لګي او د پاس به د احادیثو کمنټس راځي چې د خپل علماء دیوبند خو منه فرض پسې دعا بدعت ته نو هغه احادیث سره وسګوي قولی احادیث سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي چې فرض پسې دعا کوي چې سره وسګوي. دا خبره غلطه ده چې په قول کې ترغیب ورکړي او په فعل کې ته بدعت وي. خبره غلطه ده. مالا د هغې خبره لا نه ده کړې چې زه وکړم بیا وکړو خبره جمع خبره هم وروستو ده. دا ټول وروسته یې خو مطلق دعا بعد الفرض ته بدعت وي. ابن تیمیه مطلق دعا بعد الفرض ته بدعت وي. خبره باندې ځان پویول بګار دي. حافظ ابن تیمیه مطلق دعا بعد الفرض ته بدعت وي. دا جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب پوس کولی چې ایو دعا اسماء و افضل ناسو وي جو کله او بعد المکتوبات دبر الصلوات المکتوبات دبر کې هغه بیا تعویل گئی چې دا ما قبل السلام او بعد السلام ورته شامل دی ګان به ته څنګه دا چې حالات سره دا غ زمانه کې بس داسې طریقې باندې دعا کېدا چې هغه ته بدعت ویل جایز وو. مثلا نن سبا باندې کوي باندې یو فرقه والا چې امام دعا کوي پچا کچا التزام هم پہ گئی خلق هغې پسې آمین وي. نو دا که حق پرست کي نو بیا که دي یې کوي په ختمونو کې خیر ده عجیبه ده. ابن تیمیه رحمه الله ډېر لوی عالم دی لیکن زما د خبرې مطلب دا چې نبي مه جوړوئ. اختلاف ساته دلیل سره ساته ډېر لوی سړی دی خو فرض پسې دعا بدعت نه دی. مفتی صاحب غلط شوی ده. که سړی دا وایي چې فرض پسې التزاماً دعا کول او د هغې هیئت اجتماعي سره لزوم د دې په بدعت کې بیا څه شک نشته. خو دا مونږ هغه وخت کې ویلي ما دا خبره هغه وخت کې کړې وه چې تقریبا دا سن 77 یا 78 هغې وخت کې دا خبره مونږ کړې وه او ډېر لوی خلکو د هغې بیا ما سره اختلاف نمونه نه اخلو بیا خلک خفه شي. اختلاف یې ما چې ته څه کوې ما یې دا بدعت دی تاسو التزام کوئ په دې باندې. التزام د یو څیز نه بدعت جوړ کړي لیکن مونږ د دې استادانو نه زده کړي چې یو التزام یو دوام وي یو التزام وي یو دوام وي. احب په اعمالو کې الله تکم دی ادومها وین قل. التزام دی ته وي چې سړی طبیعت خراب کړي چې دې سړي دا کار ولې ونه یا چرېم نه پرېږدي نو دا به التزام وي. ټول عمر دی کوي دوام دی په بېشک لیکن د بل چا په پاسېدو چرت نه خرابوي نو په دې خو التزام نشته دوام دی بیا هر څه د بدعت وه. دا خبره موږ چې د ابن تیمیه رحمه الله کوو دلته کې چې دا قول د نه نادرست دی او داسې اقوال شته دی چې نادرست دی بني آدم دی. د حالاتو په بنا باندې د فتوه جدایي کله کله او دې کې بیا دا ذیلی بحثونه دي چې آیا دې کې لاس پورته کم که پورته نه کم. نو پای باندې د مبارک پوری رحمه الله په تحفة الحوزی کې مستقل رساله ده. د حافظ سیوطي فضل الوعا په نوم مستقل رساله ده چې که یو سړی لازم نه ګڼي او لاس پورته کړي نو آیا دا بدعت زمره کې راځي. پشمیر احادیث هغې لیکلي دي خو دا ذیلی بحث دی دې ته ضرورت نشته ده. زمونږ اصل خبره دغه کې دا چې یو سړی مطلق دعا بعد فرض ته بدعت وایي دا ښه نه کوي. یو کتاب لکه کتاب پیدا کړه چېرته کې د پیغمبر مونځ یو کتاب دی موږ سره مانه ګډوډ شوی تاسو چېرته پیدا کړه دا مولانا عبدالعزیز نورستاني جمع کړی دی او د هغې تصحیح د احادیثو متن دا مولانا نجم الله صاحب کړی دی مردان پای کې دوه خبرې پای باندې زما هغې سره خبرې هم شوې
یو دا چې په کې دا لیکلي دي چې کلاس زنانا نه اوبه پاتې شوې د لامبلو نه یا د اودس نه لوښي کې پاتې دي هغې کې څه نورې اوبه هم نه میلاو شوي نو په دې باندې بیا نارینه اودس نشي کولی شته حدیث نو ما ورته ویل چې دا حدیث البانی رحمه الله لیکلي دا منسوخ دی ما ته نور هم معلوم دي خو زه الحدیثو ته الحدیث نوم په دی اخلم چې دوی د هغې جواب نه کوي خاموش څنګه منسوخ دی منسوخ دا سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او سید عائشه به یو ځای لامبل خو د هغې نه استدلال کړی دا حدیث نه البانی رحمه الله چې کومې اوبو نه هغې په ځان اوبه واچولې او دا باقي چې کومې پاتې دي دا باقي اوبه خو پاتې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه څنګه ځان باندې لوټاړی دا حدیث په دې حدیث منسوخ دی دې جواب هغې بیا ونه کړی شو خاموش پاتې شو دویم یو خبره په کې دا لیکلې ده چې فرض مونځ پسې دعا ثابت کوي د دعا لیکن هغې له سړی څه خاص شکل نه ورکوي دا خبره په دې کوم چې دا د انصاف خبره کړې ده په دې بنیاد نه چې دا له حدیث کې نه خبره کړې په دې بنیاد چې دا د انصاف خبره کړې ده ښه خبره چې د چا وي نو هغه اپریشیټ نو بار کې دغه مفتی صاحب دا کوم چې فیسبوک باندې شپه ورځ لګوي بل کار یې نشته بس دغه یو مسله دی بار بار خورئ او دی پویول غواړي چې د الله بنده د احادیثو سره به څه کوئ تاسو دلته کې هم دا خبره ده ابن تیمیه رحمه الله ډېرې سختې جملې وایي چې هو من المتفلسفة والملحدين او من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة دا سخت جملې ویلي دا جملې غیر مناسب دي درست نه دي حافظ ابن قیم رحمه الله کوم چې د شاګرد دی دا کتاب خاد الارواح کې دا یو مستقل کتاب دی دینه بعد خلک دوکه کېږي په دی چې دی د فنا و نار قائل دی د اور د فنا قائل دی کتاب چې څوک نه ګوري دا مصیبتونه پیدا شي دا خاد الارواح زما لږ غټ دوه جلده کې دی یو جلد کې بدلته پروت دی چېرته کې هغه پروت دی دلته کې دی یو څو فصلونه قایموي ابن قیم رحمه الله یو څو فصلونه قایموي او موږ ته ښیي دا خبره الباب الثاني فی اختلاف الناس فی الجنة التي اسکنها آدم و احبط منها هل هي جنة الخلد او جنة اخرى غیرها فی موضع عالم من الارض دا یو چپټر یې خره چې آیا دا د اسمانو او که ځمکه کې چرته کې دا یو باغ دا د متفلسفو خبره نه ده دا د ملحدینو خبره هم نه ده ټیک دا چې الجنت کله مونږ وایو مراد ته هغه معهود جنتي مونږ هم دا معهود جنت ګڼو مخکې نه چې تا ته معلومه وي لیکن ابن تیمیه رحمه الله چې څه وایي چې دا د ملاحده او رایه ده دا درست نه ده دا یوازې د معتزله او رایه هم نه ده بلکې اهل سنت والجماعت کې ډېرو خلقو دا رایه ده اول رایه دار منذر بن سعید وی خپل تفسیر کې چې اسکن الله آدم جنت الخلد دا کم جنت ہے دا هغه دی چې يدخلها المؤمنون یوم القیامه دا یو قول شو دویم قول دار هي جنت غیرها جعله الله له واسکنه ایاه لیست جنت الخلد دا جنت الخلد نه ده بیا وی امام ابو الحسن ماوردی خپل تفسیر کې سو اقوال لیکلي یو قول دا چې انها جنت الخلد تو دویم دار انها جنت اعدها الله تعالی لهما وجعلها دار ابتلاء یعنی اقوال دے کے مختلف دي او دا د اهل سنت والجماعت نه بار خلق نه ده بیا د امام فخر الدین رازی دې کتاب کې لیکل قال ابن الخطیب امام رازی ته وایي هغه دلته کې اختلاف لګي چې هل کانت فی الارض او فی السماء
وبتقدیر انها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد او جنة اخرى؟ فقال ابو القاسم البلخي وابو مسلم الفهاني هذه الجنة في الارض. دا دوه پکې معتزله راغلي که نه، نو دې نه ټول له یو ټی انداز ورکړی. خدا رائے د امام ابو حنیفه رحمه الله ده، د جنت ارضی رائے د امام ابو حنیفه رحمه الله ده. تاویلات اهل سنت کې د آیات کریمه لاندې لیکلي دي چې دا زمونږ مذهب ده. امام ماتریدی پیژنې کا څوک د حنفي دی که شافعي دی؟ د دې رائے دا ده. د دې کې ډېر زیات بحث کړی دی. یو باب یې دغه یې خري، بیا دویم باب، دریم باب، څلورم باب، بیا دلائل هم پیش کی فی سیاق حجج من اختار عنا جنت الخلد التي يدخلها الناس يوم القیامه. دا خلق دلائل پیش کړي په بشمیره صفحات وګي چې څوک وي دا جنت الخلد دا غي دلائل صریح. بیا باب رابع پیش کړي فی سیاق حجج الطائفه التي قالت ليست جنت الخلد وانما هي جنت في الارض. بیا دا غي دلائل هم پیش کړي بشمیره دلائل نه بیا وروسته فیصله لیکل. نو بار کې زمونږ رائے دا نه ده چې رګې دا جنت الخلد نه ده، دا جنت الماوا ده. اصول لای چې کله قرآن او حدیث کې الجنت عام ذکر شي دا غي نه مراد هغه جنتی کم تا چې به انسانان په قیامت کې ورځي. زمونږ رائے دا ده. صرف ابن تیمیه رحمه الله سره اختلاف خیو چې داغه دا جملې کې ملي کړي چې ملاحده او رائے دا یا د معتزله او رائے دا یوازې د معتزله او رائے نه ده. بعضې سنو کې توافق راشي د معتزله او د اهل سنت په منځ کې کله کله توافق راشي. نو دا یوازې د امام ابو حنیفه رائے نه ده، بلکې ته د امام ابو حنیفه نوم لیکلی چې زه د هغه تایید نه کوم، نه د هغه د مذهب تایید کوم، خو دلایل دې طرف ته دي چې دا جنت الخلد نه ده. دغه واضح عبارت چې د امام ابو حنیفه د مذهب تایید نه کوم، بلکې د دې رائے تایید کوما چې دا غي دلایل قوي دي چې دا جنت الماوا نه بلکې زمکه کې یو چرته باغ. نو بار کې خدا رائے دا علمي مسله ده. علمي مسله کې پکار دی چې انسان دلایل ټول وګوري. کوم خلک جنت نه انکار کوي موږ دغه تفسیر وایي هغه دغه تفسیر وایي. دغه د وجه نه اصول لای چې د سپګې د وجه خلک کین نه سوځي کنه. زمونږ مسله چې کوم ځای باندې اعتراض راځي نو مونږ هغې نه انکار وکړو نه دي کول پکار. علمي میدان کې یو خبره وکړه چې بھائی دی کې دا مذاهب دي، د دې دا دلیل دی، دا دلیل دی، دا دلیل دی. اوس چې کله مونږ دې له ترجیح ورکو چې بھائی دا هغه جنت دی کوم ته چې جنت الخلد وایي، نو د هغې وجه هم دکه ده چې ته هر چاته وایي جنت نه بس چې باغ ماحود فی ذهن د خلکو ذهن کې څه دي جنت الماوا دی. اوس نو بس پاغه عموم ما تفسیر وکړه خبره ده علمي، خامخا دې کې د فتوا لګولو ضرورت نشته. هغې کې انکار کوي، د هغې خو د ډېرو څیزونو نه انکار کوي، هغې خو تقدیر نه انکار کوي، هغې خو د وحی خفي د لیکلو نه انکار کوي، د حدیث د حجیت نه انکار کوي. نو بعضې خلق نه بلکې اکثر خلق سر سید احمد خان نوایي تر اوسه پورې ډېر شي خلق داسې شته چې کوم ځای کې اعتراض راځي په دین باندې نو هغې وایي نه جی دا مطلب نه دی، دی مطلب دی هغه دین کې میمنټس کوي. نو دا دین کې میمنټس کول درست نه دي. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، مونږ ویل ای آدم اوسېږه ته او ستا ښځه په جنت کې. آینده درس کې به انشاءالله یو دوه دلایل د الجنت باره کې ووایو، قرآن نه حدیث نه دوه دلایل ووایو، تاسو به دلایل پوه شئ. خو علمي خبره همیشه علمي دایره کې ساتئ. دا کومه فتوا بازي چې حافظ ابن تیمیه کړې دا ښه نه ده، مناسب نه ده، غیر مناسب ده. خدا تشدد یا سختۍ د هغې څه وجې وي، حالات د وجې راشي انساني غصه کی. دا خو صرف د رسول حال دی چې کله عبدالله ابن عمر بن العاص حدیث لیکل بند کړل نو تپوس یې ته وکړه ولې نه لیکې؟
چې کله هغه حدیث لیکل بند کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړ لیکه ولې نه لیکې هغه ما ته قریش ویلي چې دا خو بني آدم دی هر څه وایي ته هر څه مه لیکه نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ژبې ته اشاره وکړه چې که زه غصه کېم او که غصه کې نه یم زما د ژبې نه نه وځي مګر حق لږ دا ذهن مه جوړوې ځان له چېرګن زما استاد دی چې هر وخت کې بس سمه خبره کوي لوی لوی خلک یې هغه ډېرې اوتې بوتې ووایي تا تنهایۍ کې چېرته د مشرانو کیسټې واورې ورته پته ولګي دا رویې ښه رویې نه دي قول او فعل تضاد لري کې دا استاد په خپله مرتبه وساته د نبوت په مقام باندې مه فایز کوي زمونږ محسنین دی ابن تیمیه رحمه الله نه موږ سره دې زده کړي بلا شی دین مو دې زده کړی د هغې د کتابونه لیکن غلطه غلطي او ټیکي ټیکي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين